الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مدير عزت مندو قابل احترام مشرانو کشرانو ورونو او زما خویندو او بچو الحمدلله ثم الحمدلله څومره چې د الله تعالی احسانات ادا کو د الله تعالی د احسان ادا کولو هغه حق ادا کولای نشو اوس مې اندغه سوچ کوو د منځنه مخ کې هم محترم قاری صاحب سره ناستو ډېر لوی احسان د الله تعالی په تاسو باندې چې الله تعالی تاسو ته د دین داسې یو مرکز درکړی دی چې هغه کې تاسو ته قرآن احادیث او نور دینی خبرې تاسو ته بیانېږي ټولې دنیا کې چې څه کارونه کیږي مثلا ګیس ته بجلی دا بل څه مشکلات دي ضرورتونه دي د معاشرې هغه دپاره ډېر خلک خواري کوي کله قوم مشران کشران وټونو والا سیاستدانان وغیره دا ټول خواري کوي چېرته یو کار په محلې کې یا په کلي کې حل شي یا په قوم کې زموږ ستاسو د دین قرآن او حدیث یا نور چې څومره دینی معاملات دي د دپاره قوم به حیثیت قوم خواري نه کوي ډېر خلک نه جمع کېږي چې دا خواري وکړي په هغې علاقې کې یا په هغه ماحول کې داسې یو کس الله پیدا وکړي یو کس دوه کسان الله تعالی پیدا وکړي د هغې په نتیجې کې مفتو بغیر د څه لالچ نه او بغیر د څه پیسو نه هغې کار شروع کی او د پردو بچو غمونه کوي یعنی موږ تاسو که خپل بچی یو بچی دی یا دو بچی دی یا ډیر دی الګ دی هغه د پاره موږ څومره ډیر پریشان یو چې موږ د پاره د رزق د مسله به څنګه حل کو یا سبق د پاره کوم سکول کې داخلي کو څنګه چلو کو څنګه ونه کو او د مقابله کې کم کسان چې د دینی معاملات سنبال کړی دي بغیر د سلالچ نه او بغیر د پیسو نه بغیر د بل څه دنیوي مقاصد او مفادات نه دا کار په خپل ذمہ اغسته او کوي او ډیر ښه طریقې سره د پردي بچي غم کوا دا آسان خبره نه ده دا ډیره ګرانه خبره ده چې ته پردي بچي بغیر د لالچ نه دغه غم کوا چې هغه سبق وایي هغه قرآن وایي هغه حدیث وایي همدغه رنګې د مشرانو همدغه رنګې د محلې کې د زنانو وغیره نو دا د الله تعالی په تاسو باندې ډېر لوی احسان دی چې څومره شکریه ادا کوي دومره کمه ده او حق ادا کولی نشي همدارنګه بیانون باندې الله تعالی احسان دی چې الله تعالی د دې قرآن ذریعہ سره لکه څنګه چې مخکې قاری صاحب فرمایل دې ذریعہ سره الله تعالی عزت ورکړي موږ غوندې بې علمه کسان ناچیزه کسان چې دنیا کې څه حیثیت او مقام نه لري هغه باوجود الله تعالی د دومره خلک دغه خبرو ته ناست وي ټایم ورکړي عزت ورکړي احترام ورکړي ستاسو د عزت احترام د کلي د قوم یا د علاقې د خلکو په شان نه دی ګورئ ډیر خلک دي وزیر اعظم دی گورنر دی ممبر دی فلانه نمونه دي گورنر دی او فلانه دی د دنیا خلک راشي ورته ولې راجم شي چغې مو وایي زنده‌باد مو وایي خو چې مخې نه پناوي یا ورځ تېره شي نو کنځل ورپسې کوي زړه کې ځای نه کوي
زړه کې ځای نه کوي. او دینی معاملاتو مشران یا چا چې دا کار په سر باندې اغوستی وي د هغې عزت احترام مخامخ هم وي، خو پشي شا هغه نه هم زیات وي. دعاګانو کې هم هغه یادېږي، د شپې په تهجد کې هم هغه یادېږي. کور کې ماشومان چې راجمع شي زنانه ورسره هغه هم یادوي، شکریه یې ادا کوي. او بره په اسمانونو کې خو څنګه تاسو اوس حدیث واورېدل، موږ په انګلیش کې ورته وایي وی آی پی یا وی آی پی، انتهایی امپورټنټ پرسن، ډېر اهم کس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بخاری شریف حدیث دی، عثمان رضی الله عنه روایت ده. دا ډېر بهترین خلک دي، الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله. الله تعالی دې دوی ته هم هغه اجر ورکړي چې کوم بنیاد باندې دوی کوشش کوي. الله تعالی دې غلطیان معاف کړي. اولاد موږ تاسو په دې قرآن باندې ښایسته کړي. موږ معاشره، زموږ بچي، زموږ کورونه، زموږ دا وطن دی، الله تعالی په دې قرآن باندې ښایسته کړي. ورونو ستاسو دې کار په سلسله کې الحمدلله تاسو داسې یو علاقې کې یا داسې یو ځای او مرکز کې چې تاسو ته کمی نشته، نه د شیخانو، نه د عالمانو، نه د استادانو، نه د بیان کوونکو. موږ پکې الحمدلله اسې بس یو نمبر دې بنیاد باندې راشي یا د ستاسو مشرانو خواهش دای ته چې کله ماشوم پوهیږي یا کشران پوهیږي نو چې مختلف انداز کې خبره ورته کوي دا په ذهن کې کېږي. بیا نه بار نه کس راشي یو انداز وي، دن نه کس یو بل انداز وي، نو خبره همغه وي چې کومه تاسو اورېدلي وي او اورئ مسلسل. خو چې انداز، اواز وغیره بدل شي نو انسان په زړه کې نور ځای وشي، نور ځای وشي. دا ستاسو د پاره هغه فکر دی چې دا مشران کوي. نو د هغې فکر په بنیاد باندې هغوی موږ ته خبره کړې وه چې دا ولې درس د مؤمن یعنی د مسلمان د عزت په بنیاد باندې وکړه چې د مسلمان څه عزت دی، یا الله تعالی د ته په کم قیمت او په قدر باندې ګوري، یا د دې مقام سره. نو زما خبره به انشاءالله په درو حصو کې تقسیم وي که الله تعالی توفیق راکړي. الله توفیق باندې کېږي. اول د الله تعالی طرف نه هغه مقام، بیا د هغې په بنیاد باندې څه آیتونه، حدیث، بیا د مسلمانانو خپلو کې تعلق الله تعالی څه ویلي دي، او بیا اخر کې مونږ ته پکار څه دي. نو ډېر توجه سره واورئ. انشاءالله کوشش کوو چې په دې لږ وخت کې دا خبره راټوله شي، او که تاسو منځ کې څه سوال کوئ یا په خبرې پوه نه شئ نو انشاءالله زه به خفه کېږم نه. مشران ناست دي، هغې نه مو پوښتنه وکړو که داسې مسله بیان شوه یا داسې خبره غلطي وشوله، الله دې موږ غلطیانې معاف کړي. عزتمندو مومن او په د معنی زده کړئ ایمان او اسلام دا یو ډېر تفصیل موضوع دی. هغه په یو بل موقع کې چېرته ووایو په د دې ساده معنی ایمان د امن نه دی. امن څنګه پښتو کې موږ وایو او اردو کې موږ وایو، او اسلام د سین لام میم د سلامتی نه دی. دواړه د امن او د سلامتی ټکي دي. څوک چې په دې کې داخل شو دا بله تشریح نه کوم چې ایمان د زړه سره تعلق لري، عقیدې سره، اسلام د عمل سره یا جوارحو سره، دا تشریح نه کوم. تاسو ته سمپل ساده هغه امن کې شو او هغه د الله تعالی طرف نه په سلامتی کې دی. نشته هغه د الله تعالی طرف نه په سلامتی کې دی. الله دې موږ تاسو په حساب کې دین مخکې اول د انسانیت خبره کوي. تاسو څوک یې؟ تاسو ولې دلته راغلي؟ تاسو څوک یې؟ پیدا شوي ولې یې؟ تاسو نه مخکې الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی و چې پیریان یې ورته ویلي، جنات. بیا د هغې سرکشي او د نافرماني په بنیاد باندې هغه الله تعالی د ځای نه د ځمکې نه مختلفو غرونو طرف ته خواره واره کړل، او بیا الله تعالی فرشتو ته وفرمایل ستاسو باندې تاسو ته خپل حیثیت اول ښیم. کوشش کوو چې ساده الفاظو کې خبره وکړو چې هغه عام انداز وي چې تاسو پوه شئ. نو الله تعالی فرشتو ته وفرمایل چې زه انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خپل یو نائب پیدا کوم، نماینده، خپل نائب نماینده پیدا کوم. د لفظ کې فرشتې حیران شوې، پوښتنه وکړه الله تعالی نه چې ته چې دا انسان د حیثیت خلیفه پیدا کوي دا خو په خپلو کې جنګ جګړې وکړي. دا خلافت په دې لفظ کې دا خبره موجوده وه، بل مخکې پیریان هم تېر شوي وو. نو دوی په خپلو کې یو بل سره به جګړې کوي او وینه به تویوي، یو فساد به کوي. الله وفرمایل چې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. حاکمانه جواب وده الله تعالی دا فرشتو ته الله تعالی د تعظیم دپاره دا خبره کړې، مشورې نه کوله او نه فرشتو اعتراض کوه.
نو فرشتو اعتراض کو د فرشتو دا شان نه ده او د الله دا شان نه ده چې فرشتو نه مشوره اخسته بلکې تعظیم یې کوو. لکه مثلا ډېر خلک جمعه ته راځي خو چې کله یو میلمه یا سپیشل سړی یا غټ سړی راځي لکه مثلا شیخ حمید راځي نو موږ ټول مخکې نه تیاری کوو. مولوي صاحب اعلان کوي چې نن فلانی شیخ صاحب روان دي دا روان دي او څه دپاره وایي دې دپاره چې هغه ډېر قیمتي یا معزز سړی دی د هغې احترام یا کور کې موږ وایو چې فلانی میلمه روان دی چې تاسو لږ د هغه اضافي احترام وکړئ. نو الله تعالی د انسانیت هغه تعظیم او د عزت په بنیاد باندې فرشتو ته دا خبره وکړله چې زه داسې یو عجیبه مخلوق پیدا کوم په دې دنیا کې. تاسو هغه خلک یې تاسو هر سره خپل ځان ته ګورئ چې زه داسې یم. زه الله تعالی داسې پیدا وکړم چې کله الله تعالی پیدا وکړو کیسه ډېره اوږده ده د دې آدم علیه السلام څنګه جوړ شو شیطان څه ویل. نو آدم علیه السلام ته موږ ستاسو نیکه یا پلار تاسو ویلی شئ هغه ته الله تعالی علم ورکړو وعلم آدم الاسماء كلها. نومونه ټول ورته چې نوم کې علم لکه زه وایم چې بلب تاسو پوهېږئ چې درنا ولا شی دی اگر که حروف ډېر کم دي بې لام دی په سړی ټول علم یې په ذهن کې راشي چې بلب څه شی دی نوم کې علم دی. بهرحال دا یې آدم علیه السلام ته وښودل. بیا یې فرشتو نه پوښتنه وکړه تاسو ته د شیانو نومونه درځي؟ فرشتو ویلي چې الله تعالی ته پوهېږي موږ ته خدا ته علم نه دی راکړی. نو آدم علیه السلام ورته بیان کړل. نو تاسو به حیثیت انسان هغه شرافت دی چې الله خپل نمایندګان تاسو پیدا کړي دي. بیا الله علم ورکړو علم الله تعالی چې دا صلاحیت الله تعالی فرشتو ته نه ورکړي او آدم علیه السلام تاسو ته ستاسو نیکه ستاسو پلار ته او هغه صلاحیت تاسو په ذهن کې دا دومره وړه وړه بچي دي نور قرآن زده کړي یا د نورې خبرې اترې یا د علم یا انګریزي ته ولې زده کړي دا صلاحیت الله تعالی پکې اچولی دی. دا دنیا دومره بدله شوه دا داسې خو نه وه که نه دا دومره بدله شوه د مشینري د ساینس د ټکنالوژي میاشتې ته خلک وختل اوس نور بره روان دي دا ولې داسې وشول خو دا صلاحیت الله تعالی ورکړی دی. دا اوس لګیا یم د دې لاوډ سپیکر کې د اوازونه کوم ځای ته رسېږي دا موبایل په میلیونو نه په زرګونو میلیونو نه رسېږي. دا چا وکړل؟ انسان وکړل. دا صلاحیت الله ورکړی و آدم علیه السلام ته او تاسو ته. الله تعالی دا علم ورکړ. نو فرشتو ته الله تعالی وفرمایل چې اوس ورته سجده وکړئ. تاسو هغه مخلوق یې. تاسو ته الله د فرشتو ته حکم کړی دی چې سجده وکړئ او سجده یوازې اشارتن نه وه باقاعده سجده وه او صرف سجده نه وه فرشتې ستاسو په احترام ستاسو په خدمت کې لګیا دي. مونږ د فرشتو په خدمت کې نه یو لګیا. مونږ دا حکم نه دی چې د فرشتو فلانې خدمت وکړي فلانې کار یې کوي. فرشتې زمونږ دپاره لګیا دي هغوی مونږ دپاره دعاګانې کوي هغوی زمونږ حساب کتاب عمل وغیره همدغه رنګې دنیا کې نور زیري وغیره دا ټول فرشتو ذریعې سره کتاب راوړل وغیره باران وغیره هر څه چې د دنیا چلېږي. بهرحال دا ډېر لوی سعادت دی. تاسو ډېر لوی خلک الله پیدا کړي دي. د ایمان خبره خو لا وشوه د مؤمن به حیثیت انسان تاسو لږ خپل ځان ته تصور کړئ ستاسو پلار هغه سړی و چې الله جنت کې پیدا وکړو هغه سړی و چې الله علم ورکړو هغه سړی و چې فرشتو ورته سجده وکړله. ابلیس ونه کړل انکار یې وکړو نو الله راوایستو او لعنت یې کړو او تر قیامته پورې او تر ابده پورې به په هغه باندې لعنت. ولې الله تعالی حکم یې نه دی منلی د آدم ته یې سجده نه ده کړې. تاسو هغه خلک یې. دا معمولي خبره نه دا ډېر لوی عزت دی دا ډېر لوی عزت خبره ده. او دې نه هم ګټه خبره دا ده چې الله تعالی لومبنی انسان نبي پیدا وکړو نبوت یې هم ورکړو رسالت یې هم ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبي هم رسول هم آدم علیه السلام. موږ د پیغمبرانو اولاد یو. زمونږ اول پیدایش چې شوی دی به حیثیت پیغمبر شوی دی د الله نماینده شوی دی د الله پیغام رسان شوی دی. دا د دې شرافت تاسو ته ښیم چې دا څومره لوی مشرف خلک دي د الله تعالی طرف نه. دا څنګه یې تاسو دا ډېره غټه خبره ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولقد کرمنا بني آدم ما عزت ورکړی دی د آدم دی اولاد ته. یعنې که یو سړی ووایي که نه چې دا آدم زموږ نیکه سړی او تېر شوی دی موږ خو نه یو نه. ولقد کرمنا بني آدم د آدم دی زامنو ته د آدم دی اولاد ته ما د اولاد بچو د آدم ته موږ عزت ورکړی دی.
موږ دا وچت کړي دي په وچې باندې او په دریاب باندې دا صلاحیت موږ ورکړی دی او موږ د ځمکې د ګاډي د صلاحیتونه د طاقتونه د جاسونه د ټونونو مل چې موږ ورباندې وچتو داسې او په دې دریابونو کې د یو کشتۍ تاسو وګورئ دغه وزن دغه مقدار دغه تعداد الله تعالی دا ورکړی دی طاقت الله تعالی ته ما ورکړی دا طاقت دی دا ورکوټی شرف نه دی د الله تعالی طرف نه بیا الله فرمایي چې صرف دا نه ده بیا الله فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا تاسو لپاره ما په ځمکه کې چې څه دي ما پیدا کړي تاسو لپاره خلق لكم تاسو لپاره ما في الارض جميعا څه چې ځمکه کې دي تاسو لپاره پیدا کړي دا ډېر احسان دی د دې حساب نه کیږي یعنی دا وخت مختصر دی کني زه که مکمل او شو بل ځای ان شاء الله چې رب کوي مکمل او شو یا دوکله حکم کو نو د کائنات په دې تخلیق باندې تاسو ته درس وکړم چې په دې کې څه دي تاسو اندازه ولګئ یو څه شو نه تاسو ته خو تاسو د خپل پوزي ته وګورئ د کینه نه ویخته دي تاسو پورې را پورې ویخته دا ولې راته چې موږ سره خلو نو په دې کې هوا کې ګندګي وي جراثیمي نو په دې باندې داسې دا ویخته داسې دي چې کله موږ داسې کوو نو په دې کې هغه ګندګي اونخلي دې لپاره چې دنه په پروته صفا سالاړ شي چې کله دا په کې لږ ګندګي ډېر راشي نو موږ ته چینګ راشي پرته اتروشه راشي بیا موږ چینګ وکړو نو موږ الحمدلله همدا غواړي دا سترګې تاسو وګورئ اټومیټیک وایپر دی دا په خپل داسې کیږي پټیږي پر باندې کیږي دا وایپر خپل کیږي داسې کدا چې کې دی نه دا بوچوي بیا په نظر نه لګي دی او کومه کول هر څه سره بوسلاس په بوتل ودا چې یو کتر مونږ دې کې اچول سترګې کې چې دا لندې وی چې غړي پټي خدای دا اټومیټیک سیستم کړی دی کومه ټول سیستم تاسو اټومیټیک دی دا وړي خبرې نه دا ډېر ټول دا چې تاسو ساينس په بنیاد باندې خبر ورکړم تاسو به حیران شئ په دې کې زمونږ د پیپړې نه وګورئ زمونږ مېدو وګورئ د وخت یو ماشين دی د دنیا شنو موږ ورواچو او داسې په کې ګرین کې هلي کې د شل قسم شنو کې جوړ شي تقسیم کی وینه ته بیل جوړ شي او ډوګه ته بیل جوړ شي او فاسفیټ ته بیل جوړ شي وغیرہ او ګندګي ته بیل جوړ شي د ګندګي ته وګورئ زمونږ په اختیار کې ده که زمونږ په اختیار کې نه هر ځای کې موږ له بویونه روان وي یا زمونږ په کنټرول کې نه بیا موږ څه کولای بیا راځه او به چې موږ تاسو څنګه جوړې کړو د وګوره کمال تاسو وګورئ څومره اسانه سره الله تعالی موږ ته هر ځای کې راکړي دا یعنی دا او خلق لكم ما في الارض تاسو ته پر ما هر څه پیدا کړی خط توجه سره خبره واورئ چې تاسو اول نه واورئ د تاسو وروسته پوهیږئ بیا تاسو هغه مقام خیمه چې تاسو الله تعالی کوم مقام درکړی دی کوم ځای دی تاسو موږ خپل ځان له وربوټه کاری چې لګای کو یو کلی کې پیدا یو زمونږ څه قیمت نه ده الله طرف نه تاسو خپل ځان له وګورئ ما هر څه پیدا کړی بل خبره ډیره عجیبه دي نه زیاته توقع ته لازم کې ګرځېدو لپاره نه پیدا کړی ته الله تعالی قبر کې څخه کېدو لپاره نه پیدا کړی ته قیامت کې د تکلیف ورکولو لپاره مالا نه پیدا کړی نه د جنت لپاره الله پیدا کړی تا مقصد یې جنت دی جوړ جنت لپاره کړی او د جنت نعمتونه په دې لږ کې دوه بیانېږي او دې لږ کې څنګه وایي ټول اخري جنت دی چې جنت د ټول کې چې هغه ټول نه کمزورې جنتی دی هم د دنیا څلور یا د لس برابر په هغه د جنت ملو شي ستا مقام هغه دی ته جوړ کړی هغه د لپاره شوی دلته چې ته الله رستولې ته تسکیه لپاره د صفایي لپاره دلته تعالی وینځي لکه څنګه چې کپړې موږ په ماشين کې واچو یا په مکه په ډبلیان یا په تکي په باندې وډه بوله صفا بشو موږ ته صفا بشو یو کپړې واچولې نو دلته تاسو صفایي لپاره یې صرف د تاسو خپل دې په وهله شي د مختلف مشکلات مسائل پریشانیاں دي د دې لپاره چې دلته تاسو وینځل شي نه چوری کړل شي چې صفا سوتره شي چې جنت ته لاړ شي بس او دومره وخت چې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو بلاره کې مزل کوئ او مسافر ته سره ستړي شي دومره لاندې دمه کوي دومره وخت کله حساب ولګو ټول عمر او یا کله اتیا کله لکی او د یو قبر عمر وګوره ته 1400 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم شو لزر کاله تقریبا ابراهیم علیه السلام شو د ټول دنیا د زګونه رګونه کاله دا وشو او دا ټول نه د ژوند وبسه بیا ته یو لس بندرس کاله مشوماله وبسه بیا ته خو وبسه دومره وخت کېږي دومره بدلونه او دومره موږ وخت یو دومره وخت امتحان دی معمولی بار او بیا بدلوي چرته دا الله تعالی
د جنت. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. بل عزت درکو خیر تاسو وړ خلک نه یې. سجده ولې شرک دی الله نه بل چاته؟ ولې؟ ستا د کفرۍ الله بل چاته ټیټی نه. دا معززه ده، دا قابل احترام ده. دا نه غواړي الله تعالی چې دا خپل سر بل چاته ټیټ کړه. ښکته کړه الله نیک غواړي. صرف ما ته ښکته کېږي ځکه چې زه د خالق یم او مالک دی یم، زه هر څه درکوم او ما تا دپاره جنت تیار کړی. نو تا دا سر تا ته دومره کمزوری ښکاري چې کله یې قبر ته ښکته کوي، کله یې پیر صاحب ته ښکته کوي، کله یې بابا صاحب ته ښکته کوي، کله یې بوت ته ښکته کوي. دا عزت او احترام ده د انسانیت. دا ډېره غټه خبره ده. دا ډېره غټه خبره ده. دا ډېر یو غټ عزت دی. دا د عزت په بنیاد باندې ستا هغه مقام ته ته وښیمه چې الله تعالی ته کوم څنګه څه شی پیدا کړی الله تعالی. دا ولې الله تعالی دومره ډېر خفه کېږي؟ ډېر عجیبه. دا د انسانیت هغه مقام. بیا تاسو ایمان ته راشئ، مؤمن طرف ته لږ راشئ. یعنې لږ خپل ځان ته به راښکته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کوي. طواف کې کعبې ته ګوري، ورته وایي کعبې ته څومره ښکلې یې، څومره لوی عظمت دی ستا. تاسو لکه پوښتنه وکړم کعبه څومره تاسو چا ارمان نه دی چې کعبه دې وګورو؟ تقریبا تاسو ټولو ارمان دی. چا چې لیدلي وو چې بیا دې وګورو. کاش د الله تعالی ستا کور مې لیدلی وی. دا ولې تاسو ارمان دی؟ ځکه چې د هغې تعظیم دی، هغې لویوالی دی. لویوالی مطلب هغه لویوالی نه چې کوم د الله شان سره مناسب دی. دا د عزت احترام او شرافت دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته فرمایي ساده الفاظو کې چې ډېره ښکلې دي، ډېره ښایسته یې، ډېر خوشبویي دی، خو د مؤمن نه کم. تا نه مؤمن ډېر عزتمند دی. نو ای مسلمانه تاسو ته وایم ستا عزت د الله په نسبت باندې کعبې نه هم زیات ډېر دی. کعبه نه د معززه د الله په مقابله کې، د مؤمن په مقابله کې، د الله تعالی په نسبت باندې د مؤمن په شان مقابله کې د کعبې نه ډېر معزز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا عزت د کعبې نه زیات دی. دا ډېره وړه خبره نه ده، دا ډېره غټه خبره. او تاسو لږ ذهن جوړ شي، تاسو ته اندازه ولرئ. الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مؤمن قصدن مړ کو 15 سزاګانې دي د هغه. ولې عزت یې دومره ډېر دی. موږ ډېر اسانۍ سره مړي کوو، د مړکې کوو فلانې فلانې فلانې، دا مړ که هغه مړ که کفر فلانې ټینګی چا باندې کفر فتوا لګوه، چا باندې بل کوه، چا باندې بل کوه، یا د کورني بدیانو مقابلې کې. فجزاؤه جهنم، یو به جهنم وي خالدا فيها همیشه به وي، وغضب الله د الله غضب به وي، ولعنه او لعنت به وي، واعد له عذابا عظیما، او تیار کړی دی الله تعالی دته لوی عذاب، عظیم عذاب. ولې مؤمن یې قتل کړی. دا ته وړه خبره وکړل. دا مؤمن ته داسې عجیبه بس د محمد ګل او د عبدالله ګل او د فلاني زوی دی ورته داسې ښکاري د الله په نسبت باندې دا وړه ګناه وکړله. همیشه جهنم، غضب، لعنت او ټول عمر جهنم مؤمن دی قتل کړی. دا وړه خبره ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی د جسم او د مال. دا حرام دي الله تعالی. هم دا غره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قتل المؤمن اعظم عند الله، مؤمن مړ کول د الله په نسبت باندې ډېر زیاته ګناه ده، غټه خبره ده. من زوال الدنیا، د ټولې دنیا نه، د ټوله دنیا دې ورانه شي خو مؤمن دې مړ نه شي. دا دومره عزتمند د کعبې نه، د ټولې دنیا نه، او چا چې مړ کو دا به سزا. ولې دا داسې دي؟ دا د عزت دی، دا د شرافت دی، دا د قدر او قیمت دی د الله تعالی په نسبت باندې. الله تعالی په نسبت باندې او الله په دې زیات خفه کېږي. تاسو باندې الله ډېر زیات خفه کېږي. الحمدلله که موږ د دې خبرې شکریا ادا کوو، موږ نشو ادا کولی. الله تعالی فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. چا چې مؤمنان په ازمایش کې واچول، په تکلیف کې، چا چې مؤمنانو ته تکلیف ورکړ او شدید ترین عذاب وي هغه دپاره. تکلیف د مؤمن ته باعث تکلیف دی، او دا صرف کافر ته نه وایي. قرآن کریم یو مخصوص کس دپاره یا مخصوص قوم دپاره نه، د حکم عام یا چا دپاره.
څوک چې مؤمن د پاره باعث تکلیف وي الله به د پاره شدید ترین عذاب ورکړي او عذاب الحریق سوځیدونکي عذاب سوځونکي عذاب هغه کې به الله تعالی واچي او موږ پیران صاحبان وایي د فلانه ولی ده د فلانه رسیدلې ده فلانه وغیرہ تاسو کې تاسو پته ده الله ولي الذين امنوا الله د مؤمنانو دوست دی ولی صرف دوست نه وایي سرپرست زړه پورې لارښودونکی مهربان رحمان رحیم وغیرہ وغیرہ د الله صفاتونه دي دا صرف د لفظي معنا ما تفسیر د ولایت کوله تاسو کوي او داسې دشمنی نه ده په الله سره یخرجهم من الظلمات الى النور دا د ډیرو تیارونه الله تعالی راوباسي ځکه چې هغه ولی دی دوست دی د مؤمنانو رڼا طرف ته راوباسي رڼا طرف ته راوباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې الله تعالی فرمایي حدیث قدسی ده من عاد لي وليا چا چې زما دوست سره دښمنی وکړه هغه سره زما اعلان جنگ ده مؤمن چې مؤمن سره دښمنی وکړه هغه زما اعلان جنگ ده سره زما بدی ده موږ په پښتو کې چې وایو سره زما کانه مات ده هغه ته چې څنګه وایي هڅه سزا مې ورته ځکه چې زما دوست سره شو دښمنی کړی ده بل ځکه الله تعالی فرمایي چې انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون الله مؤمنان د الله او د الله د رسول دوستي دا وړ خلک نه دي دا ډله غالب وي او غلبي صرف د دنیا حکومتونو ته نه وایي نوح علیہ السلام مغلوب وو هغه غالب چې د نوح باندې الله تعالی په قران کریم کې سورۃ باقاعده نازل کړه نه نیم څو کال یو کال 50 کسان یا 50 لږ کسان هغه سره ملګری شول خو غالب ترین پیغمبر و خپل کار کې غالب هم نه غالب دي نور په جنګونو کې بیا معنا خو عامه او تاسو خپل خبر باندې کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محراب تراغه او ډیر پوښتنه توازی وای یا معاشر من اسلم بلسانی هغه کسانو چې تاسو په نوم باندې اسلام راوړل دي او تاسو زړه ته ایمان پوښښوي نه دي لکه ډیر پوښتنه توازی یا مسلمانانو تاسو ځان ته مسلمانان وای واوري چې د بل مسلمان عیب دغه عزت ته نقصان رسول او باغی کې غیب یا د غیر رسوا کول یاد ساده دا پتا سو حرام دي چې دا وکړ الله به ذلیل کی چې بل مسلمان ذلیل کو الله به دې ذلیل کی چې بل مسلمان کې عیب پیدا کو الله به دې عیب پیدا کی چې بل مسلمان ته نقصان ورسوي الله به ته نقصان ورسوي دا مفهوم ده حدیث تاسو واورئ او با اخیری تقریر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم د حج په موقع کې هغه کړه او خطبه باندې کې فرمایي چې یا مسلمانانو ان دماءکم واموالکم واعراضکم تاسو مالونه تاسو ویني او تاسو ټول شیونه حرام ده حرام دي علیکم په تاسو باندې داسې حرام دي که حرمت یومکم هذا کڅنګ چې دا ورځ په تاسو باندې حرام ده د لسم ورځ د حج یا د عید څنګه تاسو داسې حرام دي په تاسو باندې تاسو څنګه چې دا شهر عزتمند دی مکه تاسو چې څنګه دا وطن عزتمند دی هم د کرنګ تر قیامت پورې او خلق واوري ما خبر ورسوله خلق ولي چې او مې رسوله ودي رسوله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ورغوي او الله مشهد یا الله گواه وسیبه ما ورسوله خبره دي خلق ته او بیا خلق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا خبره ده تعود نور خلق ته ورسوله دا تاسو مقام دی الله تعالی په نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا مسلمانانو دا بخاری شریف حدیث دی لا ترتدوا بعد کفارا ما نه ورته کافر نشئ تاسو چره پس چې یو بل سټونه ووهل یو بل من نه کوي ګوره تاسو ارتداد یعنی مرتد نشئ کافر نشئ د یو بل سره مسره باندې په جنگونو په باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث دی سباب المسلم فسوق یا فسق مؤمن ته کنزل کول د ګناه د ډیره غټه وقتاله كفرا او دا چې مرګ د کافر د کفر وکړو د کفر نو مسلمان قتل کول دا دومره لوی عزتمن مخلوق دی تاسو دومره عزتمن دی الله تعالی په نسبت باندې بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې ان الله يعذب الذين يعذبون الناس، الله تعالی عذاب ورکوي هغه کسانو ته چې خلکو ته تکلیف ورکوي. دا سړی ته ولا عذاب ورکوي، کغه حکومت ته، کغه سړی دی، کغه بدمعاش دی، کغه مولا دی، کغه امیر او کغه څوک دی، یا په هغه طریقې چې ورکوي. د دې د تفسیر خو ډېر لوی دی کنه. یو تکلیف هغه دی چې لاره کې ازلو واچي، خدا خو ډېر لږ تکلیف دی چې دا عقیده خراب کړي، کا عمل خراب کړي، کا ایمان خراب کړي، تا د بچی او معاشره خراب کړي په مختلفو شیانو سره. الله فرمایي چې دته به زه عذاب ورکوم، عذاب ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. دا تاسو ته حیثیت برابرومه، تاسو جوړومه یو بلې خبرې ته ان شاء الله چې الله تعالی توفیق راکړي. یو ډېر عجیب حدیث چې هغه عام معاشره کې بیانېږي نه، ځکه چې عام خلک پرې پوه نه شي. یا کله کله انسان گمراهی طرف ته لاړ شي، الله دې موږ گمراهی نه بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسانیت، د مسلمانانو د انسانیت د الله خاندان د کومبله د الله او د سره په تسلوک کې الله خوشاليږي. دا داسې ته نه پوهېږي کله چې خپل بچی تصور کا، تا بچی سکول ته تللی دی او ته اکسیډنټ وشو یا بل څه وشو، چا اوچت کړی دی، هسپتال ته یې بوتلو، ورته خبر چې ته به هغه سره څه کوې؟ ته به څومره د هغه شکر ګزار یې، ته به څومره احسانمند یې د هغه چې تا زما بچی اوچت کړو، تا زما بچي سره امداد وکړو، تا هغه سره هسپتال ته لاړې، او ټول عمر به د هغه احسان نه ته خلاصېږي نه، او تا ضمیر به نه پرېږدي دې ته چې تا هغه نه ځان خلاص کړې. ځکه چې ډېر لوی امداد یې کړی دی تا بچي سره، یا داسې بل امداد بل امداد. نو دکرنګي الله تعالی تاسو یو بل سره چې امداد کوئ، الله تعالی په دې باندې خوشاليږي. ځکه دا د الله تعالی خاندان په شان دی. او یو ډېر عجیب حدیث تاسو دې بل طرف ته زم روان یم، ان شاء الله تاسو به خلک تاسو بار به دا تکرونه واورئ الحمدلله د خطو شفانو، او بیا هر جمعرات تاسو مناوئ د قرآن کریم باندې الحمدلله. قیامت په ورځ به الله تعالی یو سړي نه پوښتنه وکړي، ورته ووایي چې اے د آدم بچیا زه بیمار وم، تاسو ما پوښتنه کړې وه، بیمار پرسي دې کړې وه زما. دی به ورته وایي چې الله تعالی ته خو رب العالمین یې، ته څنګه بیمارېږې؟ ته ولې بیمارېږې؟ او دا ته مانه څنګه پوښتنه کوي؟ حیران بشي دا. نو الله به ورته وفرمایي ستا په محلې کې، ستا په کلي کې فلانی سړی، فلانی زنانه، فلانی ماشوم بیمار و، که تا د هغه پوښتنه کړې وې او ته هلته تللی وې، نو هلته به زه تا موندلی وې. یعنې دا داسې شو لکه تا زما پوښتنه کړې ده، تا زما عیادت کړی دی، بیمار پرسي کړې ده. بیا به الله تعالی پوښتنه وکړي چې ای د آدم بچیا زه وږی وم، تا ما ته روټۍ درکړې وه، حالانکې تا ته ما روټۍ درکړې وه، تا بس و، او زه وږی وم، تا ما ته نه کړه روټۍ. دی به ورته بیا عرض وکړي چې الله تعالی ته خو رب العالمین یې، تا ته به موږ څنګه خوراک درکړو؟ ته خپله رب یې خلکو ته ورکوې. هغه به وایي ستا په محلې، ستا په کلي کې پردی فلانی سړی و چې هغه وږی و، هغه سره ضرورت نه پوره کېدل، او تا وس کې و چې تا د هغه ضرورت پوره کړی و. که تا د هغه ضرورت پوره کړی وې نو تا به هلته زه موندلی وې. یعنې د دې مطلب دا دی چې داسې شو لکه تا زما ضرورت پوره کړی دی. یعنې ګورې مؤمن الله ځان سره برابروي. دا د پیرانو برابرول نه دي چې ته بیا بل سړي ته خدای جوړ کړه، د الله تعالی درجه ورته ورکړه. د هغې عزت او احترام په بنیاد باندې تا د مؤمن عزت وکړو، دا د الله عزت وشو. تا د مؤمن احترام وکړو، دا د الله احترام وشو. دا د الله خدمت، د الله روټۍ د الله تنده ده. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به الله مو عزت ته کوي، تا ما ته اوبه راکړې. بیا به یا الله تعالی ته رب العالمین یې. الله به فرمایي چې تا په کلي یا محلې کې فلانی سړی چې تللی و، که تا هغه ته اوبه ورکړې وې، تا به هلته زه موندلی وې. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. لږ ورسره ښکته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا د الله شان، د آدم علیه السلام نه وخله تر اوسه پورې تاسو هغه معیار د الله په لیز باندې څه شی دی؟ پیغمبري، نبوت، فرشتو سجده، د علم، همدغه رنګې د قتل او د کعبې نه تاسو زیات، او د ټولې دنیا نه د مؤمن قیمت د الله تعالی په لیز باندې زیات دی. د یو مؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې الله تعالی فرمایي سورۃ توبه په آخري آیتونو کې الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دا په مسلمان د پیغمبر چې کوم دی دا تاسو ته چې راغلی ستاسو د خپلو ځانونو نه په ده باندې ستاسو تکلیف ډېر بد لګي،
دا ستاسو په معاملې کې حریص دی ډېر زیات او دا تاسو لپاره رؤوف رأفتن زړه نرمي ته ویل کېږي او رحیم انتهان مهربان دی ستاسو په معاملې کې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي د دې نه ډکه ده. دا ټول نه پوهېږي چې نه بیانېږي چې هغه دا مسلمان د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه حدیث تاسو واورېدل. الله فرمایي په سورې حجرات کې اوس تاسو راشي خپلو کې تعلق ته چې انما المؤمنون اخوة د مؤمنان په خپلو منځو کې ورونه دي بلکې اخوتون کې د خویندو ماده هم موجوده ده. دا ورونه خویندې دي په خپلو کې د دې تعلق د دې یو بل سره غمرازي وغیره وغیره دا داسې دي لکه ورونه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری مسلم شریف حدیث دی چې المسلم من سلم المسلمون مسلمان خو هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. دا حدیث ډېر ورکوټی غونتی دی خو که موږ وغواړو د یوه ګنټه تقریر دا په دې حدیث باندې دا کمه ده دې لپاره نو یو حدیث باندې مسلمان هغه دی چې د هغه لاس او د ژبې نه بل مسلمان محفوظ دی. ژبه دې باره کې سورې حجرات کې الله تعالی فرمایي دا داسې زخم لګوي لکه د نیزه نه نیزه چې په دې زړه باندې ووهي او هلته چې کوم زخم جوړ شي دنه د دې ژبې زخم ډېر زیات سخت دی. بد رد کنزل سختی کنزل موږ چې د خپلو کې کوو ورونو ته پردي ته پلاري ته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپله ژبه چیچله اخره پورې داسې غږونه مې ورباندې ټینګ کړل ویل مې چې په ده باندې ما یو وارې لعنت کړی او ما بدي پې ویلې وه په دې باندې او موږ سهار نه ماښامه پورې وایو او موږ ته پته هم نه لګي. عایشې رضی الله تعالی عنها یو وارې عرض وکړو چې دا صافیه خو لږه لنډه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عایشې ستا د خبره که دریاب ته واچوم دا ټول دریاب به تریخ کی دا ټول دریاب د اوبو خوند به خراب کی حالانکه هغه واقعي لږه لنډه وه قد نه خو تا دا خبره وکړله او دې مناسبت سره تاسو له خپل وګورئ چې موږ په دې ژبو باندې څه وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به مسلمان وي د ژبې نه به داسې الفاظ ادا کړي چې دی به کافر شوی وي او ده ته به پته هم نه لګي او دی به کفر ته تللی او موږ یې اسانه سره وایو. اوس تاسو یو حدیث واورېدو ما نه مخکې کاري صاحب وویلي چې چا چې الف لام میم وویلي نو الف حرف الف حرف دی لام حرف دی میم حرف دی په دې کې اثر دی نو دا ډېر بهترین خوږ حدیث دی خو دا تاسو لږ الټه کوي دا حدیث که موږ یو کنځله په دې ژبه وکړله د هغه به دومره ادب یا د هغه به ګناه نه وي که نه ولې یو بل سړي ته موږ د ښځې او د خور مور کنځل وکړو هغه د مرګ ته تیارېږي هغه کې اثر وي که نه هغه کې اثر وي بیا لاس سره وهل ټکول مرکول قتل کول لاره تنګول بل ته تکلیف رسول دا په لاس باندې کېږي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سره مسلمان نه دی چې د وجې نه بل مسلمان په تکلیف باندې د ژبې نه یا د لاس نه لاس نه مراد د عمل دی ژبې نه مراد د الفاظ دي که هغه غیبت کوي او که هغه بهتان لګوي او که هغه کنځل کوي او که هغه بلې طریقې سره دی تنګوي بلې طریقې سره دې سره مسلمان دی. همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دین چې کوم دی النصیحة دا خو خیرخواهي ده دا تاسو د کوم ایمان چې راوړی دا ټوله خیرخواهي ده چې تا کې خیرخواهي نه وي ته د بل خیرخواه نه یې نو دې مدد سره مسلمان نه یې. اوس لږ تاسو راشئ د خپلې معاشرې ته ولې دوه شیونه تاسو ته بیان شول خلاصه اول ستا مقام چې الله په نسبت باندې کم یې مقام دی ته څوک یې د الله په نسبت باندې ته د الله نماینده یې ته د الله تعالی د پیغمبرانو اولاد یې تا ته فرشتو سجده کړې ده تابعداري دي او ستا قیمت د کعبې نه ډېر زیات دی ستا د مرګ د دنیا د رنګولو نه ډېر زیات په الله بدلوي. تا چې څوک تنګوي خفه کوي الله د هغه بدي که بیان کړې ده چې زه ورسره بدي کوم الله د ستا دوست دی الله ولي الذین دا ملګری دی د مؤمنانو دغه مقام دی. او دویم چې مې تاسو ته د دې متبادل بیان کو چې دا کم خلک دې ته تکلیف رسوي هغه ته باندې څومره الله تعالی خفه کېږي. اوس تاسو لږ معاشرې ته راشئ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې خبرې تاسو واورئ اوس خپلو کې خبرې کوو لکه زه زما پلار مور ښځه بچي ورور کلی همسایه وغیره دې باره کې دا څنګه دي یا څه دي الله ته دې باره کې څه فرمایي. بني اسرائیل کې الله تعالی فرمایي
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړی دی الله حکم کړی دی الله تعالی الله تعبدوا چې تاسو به عبادت نه کوئ د بل چا خبره به نه منئ د بل چا پیروي به نه کوئ د بل چا خطکی به نه بل چا ته عاجزي به نه کوئ بل چا ته تمه به نه کوئ بل چا نه او چا الا اياه د الله دا د اول الله حق دی چې تاسو پیدا کړئ تاسو د غلوې درجه ده نو چې تاسو درجه ده نو د الله حق دا دی چې د عبادت وکوي اوس لاندې راځي وبالوالدين احسانا امور پلار سره بنکی کوي احسان حق ادا کول ته نه وایي احسان معامله ډیر ښه کول حسن خایسته او اسمه تفصیل دی ډیر زیاته ښه کړه ډیر زیاته ښه کړه ډیر زیاته ښه کړه دا بیان دی اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما کدا غوړو کې یو یا دوړ بډاګان شي ودي نو اوف کده بنوي اوف هدا او په بوزو ټول کې ویل شي او مور دادي څوکل یو پلار دادي څوکل تاسو هغه مقام سره نه جوړیږي دا ته چې کم درجه لکه مثلا دلته یو سره سپینګیره ده په تاسو کې مشر ده هغه د ماشومانو کار کوي موږ څه ورته چې راته د ځان ته وګورو دا کار ته وګورو ته شرمېږي نه یا زه دلته تاسو ته تقریر کوم او په دې وخت کې زه بچی راځي شروع کوم تاسو ماته څه وکړه ته مو ډاکټر څه ته مې سره ته څه خبرې کوي نو الله تعالی تاسو ته خو زمانه باندې تاسو هم په دې څه باندې کړی تا قیمت خو د کعبې نه لوی دی تا باندې څه د دنیا نه ډېر خفه کېږم تا ته مې لویه درجه درکړې ده نو ته به مور ته اوف قدرې هم نه وایې اوهو دومره به هم نه وایې نه منل انکار کول دا ډېره وروستو خبره ده او یو اوف په بل حالت کې ویلی شي هغه د دردونو وخت کې ویلی شي کله سړی دردونو نه تنګ وي وایي واش دا ځای مې درد کوي وایي مړ شوم نو مور په هغه حالت کې څه حالت وي دا دی هغه ځان وژني ډېر د غم نه ستا دغه وایي دا د مور باندې ډېر زیات بد لګي د دې فریادونه هم مه کوه چې د تکلیف رسېږي بهرحال دا یو لازمانه وه ما دې سره وکړله ا د بدۍ په بنیاد باندې اول واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه د خپل د عجز وزر د عجزۍ ورته خواره کړه د دې مور پلار ته وقل او ووایه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دې باندې کې دعاګانې کوه د الله تعالی نه الله تعالی رحم وکړي لکه څنګه چې زه ورکوټوالي کې لوی کړی ما باندې رحم کړی ده چې دا دې مليون کو امتیازي به وکړي نو دې بل هغه ته به واړو مله خپل بلند ځای ته لاړه او سمې په دې وجه ځای باندې واچولم او چې ټول شپه به تیره کړله د بچی ته نو سهار به دا نه ویلي چې شپه مې تیره کړې ده دا به نه مور دا نه وایي بلکې وایي بچی مې ټوله شپه ویښه تیره کړې ده او ټول شپه خوب نه ده کړی دا نه وایي ما ټول شپه خوب کړی نه ده کړی او بچی وایي بچی نه وایي دا نه وایي ډېر زیاته بیمار یم خو د بچی فریاد کوي بچی مې ډېر زیات بیمار دی او چې مور غوسه شي بچی وهي نو داسې ورته کوي به داسې ورو ولې اسپې کېږي ګزاره هم نشي ورکولی د هغې د مینې انداز تاسو خپله بهتر معلوم دی او الحمدلله د عالمانو په مجلس کې تاسو ناست یې نو الله تعالی فرمایي مور سره به داسې پلار سره به داسې بیا د دې نور حقونه دي په خپل ځای دا رباني حق دی ستاسو دویم الله عبادت مور پلار ته تعلق اوس راشي خپلوانو طرف هغې د ورونه دي خویندې دي کزنز دي وغیره وغیره هغې باندې الله فرمایي وآت ذا القربى حقه خپلوانو ته خپل حقونه ورکړئ او سوره بقره او سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایي چې ما هغه کار چې ما حکم کړی دی ان یوسول به چې ودې تړلی شي اصل کې دا حکم ډېر لوی دی د هر شي لپاره دی خو خاص کر د صله رحمي سره صله رحمي درجه یو حدیث بیانوم ان شاء الله تاسو پوهیږئ ځکه چې الحمدلله تاسو پوهی خلک یې چې کله الله تعالی پیدا وکړو د کائنات د تخلیق د آدم وشو نو رحم هغه ځای چې کوم د بچی پیدا کیږي رشتې چې کوم د جوړیږي نو هغه الله تعالی ته ارزو کو چې الله تعالی ما خلق بیا کټکای یې خپلوالي په نه کوي بیا زدا الفاظ له تاسو ته عام ژبه کې وایم د کلیوالو ژبه کې د دې لپاره تاسو اسانه سره پوه شئ کوم ځای کې تاسو پوه نه شئ یا غلطي تاسو به ما اصلاح کوئ نو وی الله
ما به خلک کټ کړي دا خپلوالي به نه کوي خلک ورور به ورور سره خپلوالي کوي خور ورور به نه کوي یا نور تر زمن وغیره الله ورته فرمایي ستا نوم ما په خپل نوم باندې ایښودی دی زه رحمان یم او ته مې رحیم په نوم باندې کړی ته رحیم یې یوټرس رحیم کوم دی چې بچو پیدا کېږي تا چې څوک کټ کوي زه به کټ کوم تا چې څوک جوړوي زه به جوړوم بس دا ټولې رښتې دي بس یو خبره کافي ده چې رښتې جوړوي الله فرمایي زه به جوړوم چې رښتې کټ کوي الله به زه کټ کوم که هغه ورور خور دي که هغه خورې ماما دي که هغه تره وړاړه دي که هغه ترور و خاله و پوکي ده وغیره داسې ځه که فرست کسن دی او که سکنډ دی او که غیره ټولې رښتې دي نو دوی ته خپل حقونه الله تعالی فرمایي ورکړي ورپسې الله تعالی فرمایي دینه بعد الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى خپلوانو سره واليتامى یتیمانو سره والمساکین مسکینانو سره مسکین ساکن نه دی چې د غربت د وجې نه ایثار شوی دی نه سفر کولی شي نه کار کولی شي نه مزل کولی شي هغه سره مخکې ګډه کوئ مخکې واورئ ښه توجه وشئ والجارې ګاونډي سره ښېګړه کوئ ذی القربى چې دا خپل هم وي نو لا کوم ګاونډي عائشہ رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه چې دا کور سره دروازه ټول نږدې ده او دلته هغه ګاونډي چې دا خپلوان دی نو د دوه مطلبونه دي ګاونډي هم دی او رشتې کې هم دی دویم مطلب دا دی چې مسلمان هم دی نو د سره ښېګړه کوه او بیا والجار الجنوب هغه ګاونډي چې پردی دی ا خپل نه دی بل قوم دی خو دا ګاونډي دی یا هغه مسلمان نه خدا سره اوسي عیسائی یهودي نور خدا سره اوسي هغه سره ښېګړه کوه اگر کول حق د مسلمان دی خو بهرحال دلته خو هغه نشته هغه باندې به څه وخت ضایع کوو دا به خدای کوي چې که مونږ تاسو سره ورسېږو خپل وي که پردی وي خو چې دا ګاونډي وي د سره ښېګړه کوه احسان معامله کوه احسان بیا ډېرې اوږد تفصیل دی خو یو ساده غوندې تفصیل دی پخیم که تا کور کې ساعت پخ کړي دي او ته په یو پلیټ کې د خوا کې کور ته واستئ کېدای شي هغې ساعت هم دی پخ کړي یا کېدای شي هغې چرګان پخ کړي دي خو د ساعت نه ضرورت لري یا کېدای شي هغې د دې یا هېڅ نه لري ضرورت خو چې تا هغې که راواستوئ د هغې په قدر و قیمت یا په عزت کې به څومره فایده وشي او هغه تا کره راواستئ او تا هغې نه خبر او تا هغې نه خبر بیا د ګاونډي حقونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دومره چې ما ویل چې په میراث کې شریکوي را سره دومره حقونه دي د ګاونډي دا د ترتیب سره راځه الله مور پلار خپلوان ګاونډي پیژندل وابن السبیل مسافر که دیندار دین لپاره او که مزدوري لپاره په د کلي نشته د کلي دی هغه که مزدوري کوي او کاسه دی لارې مسافر وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان شوي دي خلاصونه دي تاسو هغه غلامان خو نشته خو نوکران دي ګلوان دي مالیان دي یا نور شاګردان دي وغیره چې تا د لاس لاندې دي هغې سره به ښېګړه کوئ او یا ولې به کوئ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله د نغیدونکي سره اړو خوښي دي شي بدي شي زه داسې تکړه یم او زه داسې زورور یم او ما سره ډېرې پیسې دي او زه داسې ښېګړه مې وکړه په هغه د دې اوږد تفصیل دی دا تاسو ته معاشره جوړوي الله چې د انسانیت پیدا وکړو که نه د خپلوان دا معاشره الله تعالی تریخوي نه دا خوږه جوړوي الله تعالی چې ته کلي کې اوسېږې چې تا ته د کلي والا تکلیف نه وي تا د ښځې او د خاوند منځ کې مقابله نه وي ولې ښځه خاوند څومره خوږه رشته ده خو چې ترخه شي د طلاق لاره کولاوه ده سړی نه ورکوي د خولې لاره ته کولاوه ده ولې ځکه چې دا تریخه زندګي تېرېږي نه په خپلو کې ولې خپلو کې ترخه زندګي تېروي الله وایي بېل شئ الله وصي پکې تاسو الله تعالی فرمایي سوره نساء کې الله فرمایي تاسو وصي خو ترخه زندګي مه تېروئ محله کلی قوم جومات بهرحال مخکې الله تعالی تاسو واورئ تاسو به حیران شئ د الله تعالی به دې احکاماتو ته دلته یو ټکی پاتې شو والصاحب بالجنب دا ډېر اهم ټکی و صاحب ملګری جنب د اړخ سب کې در سره ودرېدو نو خیال کوه چې تکلیف ورته ونه رسي ګاډي کې در سره کېناستو خیال کوه چې تکلیف ورته ونه رسي
کله سپیلو د خیال کوو تکلیف نه راځي لارې کې د خیال کوو تکلیف نه راځي ډېر خوږې خبرې ته خوند کوي که نه لږ خپل عمله مو ګورې خبکېږي خو یې ونه مونږ چې بل داخلوو بیا کتار کې څه کوو دا وګوره دا وګوره هغه وګوره هلته لاړ شه هغه روپۍ دا وکړه څوک پېژنې نه لري چې زما بیت اخونه وشي دا وایي الله خو دې لارې ګونډي چا وکړه چې کله د اشاره بند شي د لارو کې بیا موږ څه کوو یو ګاډی به داسې نه نوځي بل به داسې نه نوځي بل به اراني وایي وکړه ټوله تیاره دی ورباندې چې الله به داسې کوه او الله وایي والصاحب بالجنب خزنه والا هغه هم ستا غټ ملګری دی بیا داسې نور ورپسې ځه او لږ نور یو پکې خبرې کوم چې سوزوکي تاسو ته ودرېږي دلته د ډاټسن دا ورپنې سړی چې پیته پیته وخېږي صحیح خبره راته وکړئ دا چېرته کېني وروستو په لارې کې او کېني څنګه دا شکرا غوندې کېني خو په کېږي نه درته مې زړه وکړم چې دا بل سړی څه ډېر تیاره نه ونه نیسي دا کوناټي که غټ نه وي دا هم لږ ورپسې پلن کړي د بل ډېر ځای ونه نیسي تاسو یقین وکړئ هم داسې کوو او الله وایي څنګه سړی سره ښېګڼه کوه ځان لږ راتنګ کړه او چې بیا شیشه میلاو شي په پلان کوچ کې دا بل چې مړي ما ورته پرېږدي ما ویل نیولی دی دا ته څنګه پرېږدم که ته مشر یې او که ته بیمار یې که ته خفه کېږې او ژړېږې ستا کار دی نو دا مسلمانان دي دوی ته فرشتو سجده کړې وه دوی ته الله جنت ورکړي دا د کعبې نه زورور دی یا معزز دی تاسو خپله فیصله وکړئ یعنې خپل ځان تاسو وګورئ زه د دې کعبې یم چې الله تعالی به ما عزت د فرشتي نه زیات وکړي نه د کعبې نه ما د پر الله دا ویلي سړي ته شرم راشي یعنې واقعي سړي ته شرم راشي دا زه چې کوم کلي کې اوس یم هغه ځای کې دا سړي راته خبره کوله دلته ناست هم دی وایي چې تراویح مو کولې نو وروسته یو سړي اواز وکړو چې مولوي صاحب خلکو ته ووایه چې لکه ذاته ذاتي ودرېږي چې تنګ تنګ ونه درېږي چې مونږ بیا تنګېږو یو بل نه ګرمي ده دومره هم یو بل بد لګي او مخکې کوشش کوم چې زه مخکې لاړ شم چې هغه نه ځای ونه نیسي چې دا مومن کردار نه دی بهر حال مونږ خو بل شانتي همسایه وغیره نور تاسو خپله بیا پوهېږئ عام مسلمان لږ نور مخکې مزید لاړ چې وخت هم کم وي معافي غواړو تاسو سلام الله حکم دی چې تاسو لارې کې دې سلام اچوئ سلام څه معنا ده الله سلامتی درکړه درجه یې څومره ده لس ورحمت الله شل وبرکاته دیرش ولې دومره ډېرې درجې دي یعنې ته د بل طرف ته د بل مسلمان لپاره د سلامتي خاوند دی تا طرف نه بل په امن کې دی تا طرف نه بل په امن کې دی صحابه کرام به وتل بازار ته یو بل ته سلام اچولو دا پیغام رسانی د اصل کې حقیقت کې د دې اعلان دی دا چې زه پر امن یم ما طرف نه ته په امن کې ما طرف نه کوئی ګبراو پریشان نه شي زه تا ته هیڅ تکلیف نه در رسوم بلکې ته په سلامتی اوسېږي ته په امن کې دی اوسېږي مونږ چې موږ وګرځو څه وایو السلام علیکم ورحمت الله ما طرف نه به تاسو باندې سلامتی ده السلام علیکم ورحمت الله دې خوانه او دې خوانه زه امن او سلامتی ولایم زه تکلیف ورکوونکی سړی نه یم خو هغه خو دلته وایي که نه بازار کې نه وایي هغه چې بل داخلي یو وخت نه وایي یا هغه چې بل یو کار کوي ګرمي ده واوره کمه ده هغه وایي چې ما ته میلاو شي که د بل دې مړي نو مړ دي شي که دې وایي ما ته میلاو شي دا زموږ کردار بله دی نو هلته تاسو الله د شان د مؤمن او د انسان د هغه نه بعد د مؤمن او د مسلمان شان ګورئ چې الله څه وایي دا باندې کوي او ته څه کوي کله چې خپل بچی واز دی چا دې صفت کو کې زما تاسو خپل بچی دی تاسو تابعدار دی تاسو او په دې وخت کې بچی دی چې تاسو چاته صفت کې عمره ته کنزل وکي کته حضور شابه شي تا باندې کې الله مقابله کړی د شیطان سره وای شیطان وایي چیلنج ورکړي الله ته پریدا مېنا زه به جهنم ته اچوم نو شي الله ته څه وایي ما دې په خپل عزت او په جلال باندې قسم وي چې دې معنا معافي وغواړي د مرګ نه مخکې نو زه به جنت ته وځم او بیا بل ورته څه وایي زور نه درکوم هغه ګور شیطان موږ په کوي زور نشته الله زور نه ورکړي چې موږ به باندې نه نیولې نه فرمانه دي کولای دا موږ خپل کوو دا شیطان زور نه دی او دا شیطان به قیامت پورې وایي چې نه باندې منل کنه ما خو زور در باندې نه و ولې منل لازم
बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि ला युमिनु अहदुकुम कसम खोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता युहिब्बु li akhihi ma yuhibbu li nafsihi दा सर मुसलमान करे چې هغه شی چې ځان ته خوښي او ته خوښي څومره خواندې وګړي حدیث خدا عمل سره لګو ته وته لای تاسو له دا کوم چې ماده ته وایي دې سره لګو ته لای نو آیا موږ د دې حدیث ته لاندې مسلمانان یو واکي چې بل ته خوښي ځان ته خوښي ځان ته چې کوم خوښي او بل ته خوښي ته موږ چرې نه دي کړی زه د اول شوم ما بچی دی اولی ما بچی دی نو قران شي ما بچی دی داسې ما زه د دی ولی او دی او جګړه په څه جګړه کوم نه جګړه چې ځان ته مخاطب کې وباسو الله وایي د مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او موږ وایي د مؤمن عزت ته مؤمن عزت موږ خپل نه کړی بل موږ ولې عزت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه مسلمانان ملاو شي دا څومره عجیب خبره ده او لاس تاسو ملاو کی او یو بل ته وایي یو ځکه دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده چې الله تعالی دې ما او تا معاف کی کدا دعا نمو کی صرف لاس ملاو کوم د دوه ګناهونه معاف شي ولی معاف کوي الله ګناه تاسو به سوچ کړئ دې د پاره چې ته ډیر لاس ملاو کا ته تعلق جوړ کا ته رشتې مضبوطی کا ته بل ته ورشه سلام وکړه مخکې وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث کې سوچ د چا د یتیم د بیوا یا د بکسب څوک خلکو کار کوي دا مجاهد ته فی سبیل الله او دا داسې جهاد چې نه پکې مرګ شته نه پکې وینې شته نه پکې تیاری شته نه پکې تختیدل شته نه پکې ډز شته نه پکې یخني او ګرمي شته خو د بل مسلمان کار کوي نو دا مجاهد دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د بل مسلمان حاجت پوره کوي الله به د حاجت پوره کوي څوک چې د بل مسلمان حاجت پوره کوي دا موږ چې کوم دي جګړه کوو دا څنګه د دې نه باندې دا کار وکړو الله به زموږ حاجت پوره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر عجیب حدیث دی او عجیب واقعا دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما اعتکاف کې ناستو یو سړی ورته راغلی یو پردي سړي قرضه ده په ما باندې تنګ کړی نو ډېر زیات وایي ته راځه نو ورسره لاړو شام ته وایي دا اعتکاف پرېښودو ته ولې اعتکاف ناست یې وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلي دي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلي دي چې چا د یو سړي کار وکړو د یو سړي په کار راشو دته به الله تعالی د لسو کالو اعتکاف ثواب ورکړي ما داسې شول لکه لس کاله مې اعتکاف کړی ته دومره ثواب دی دا یو انفرادي عبادت دی او یو د بل چا په کار راغلی د مثال داسې دی چې د شپې پاڅېدي او ځان ته د شل رکعاته یا 2 رکعاته یا 3 رکعاته یا تعجب چې څومره نفلونه دې کوي دا دې وکړل او دا مکمل کې یو بل سره د لسو کسانو نورو په حیث کې د نوافلو د عبادت کولو هغه ته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو طواف ثواب دا د 3 خندقونه لکه چې دا غنه لري د جهنم نه او ما دا شول لکه لسته وفره نکړي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بل مسلمان پښتنه وکړه او یا زره فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي او د رحمت تر مقامه پورې او کشمیر او تر سهار پورې صرف پښتنه په چې نیت دې د الله لپاره د الله رضا لپاره کوي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته قرضه ورکړه او هغه تنگ دسته دی او انتظار یو کو صرف انتظار کول نو دته به د هر ورځ هغه ته د صدقې ثواب ملوي لکه مثلا یو لک روپۍ دي دا داسې شوی لکه ته هر ورځ هغه ته یو لک ورکړي د الله پر رضا هر ورځ صرف د بل مسلمان د عزت احترام په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مشرانو عزت احترام نه کوي او مسوک کشرانو باندې هغه نرمي نه کوي نو دې سره زمونږ نه دی دا زموږ د امت سره نه دی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې د بل چا پرده پوشي وکړه قیامت کې به الله تعالی د پرده پټه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پښتنو وکړه چې بهترین اسلام څه دی وای تطعم الطعام روټي ورکا او سلام ورکا پیژنې په پیژنې باندې سلام واچو او دا خلا انسانان دي په خپل کې چې الله تعالی درجه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې له مختلف روایت دي او مفهوم د ټول یو دی بخاری او مسلم په حدیثو کې یو روایت کې زنانه او چې بدکار و یو کې عام سره دی په بار تک وړي زیات هغه لاړو
یو کوي ته پوس شو به اوس کړي چې بره راوخت یو سپی ولیدو چې د لاندې خټي سټي نو د سوچ کو چې دا خو تکه دې زیات نو دوباره پوس شو په خپل موزه کې غني بل په ګډ کې او بل راوخي کوي او سپی ته ورکړي الله د دیو جنا غ معاف کو یعنی د انسانانو احترام کول څه کوي هغه یو صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله په دې باندې مله دوه خوشاليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر جګر ولا یعنی هر زنده سړي باندې الله خوشالي خو چې تشهید ازیاله چې د بل د سکون ورکول ولا نه الا بیا الله تعالی فرمایي اوس موږ کول څه پکار وخت مختصر دی دې طرف توجه وکړئ درې قسمه خبرې تاسو وشي لږ بیا واورئ ته الله ځان لپاره پیدا کړی او لوی درجه درکړي د خلیفہ نائب کړی او د پیغمبر اولاد او فرشتو سجده کړی دا او کعبه نه معزز تا باندې الله خپکیږي تا دشمن د الله دشمن دی بیا هم دا غني حقونه دي د الله بیا د والدینو خپلوانو همسایګانو نور مسلمانانو وغیرہ دا ټول تاسو اوردل اوس موږ څو لکه تاسو به دا پوښتنه کوئ موږ څو کو نظر ته خیامت تاسو څو کوي بالکل ترتیب سره تاسو واورئ او زده کوي ان شاء الله تاسو لپاره فائدہ مند شي اول دا وکړئ وسارعوا الى مغفرة من ربكم او منډه وهي کوشش وکړئ د الله تعالی طرف ته د بخنه طرف ته وجنة ارض والسماوات والارض اعدت للمتقين جنت طرف ته منډه وهي دومره لوی دی چې د اسمانونو نظمکي برابر دی او دا تیار کړی شوی د متقینانو لپاره نو کوم دي د متقین چا لپاره دی او د تخیانو الذين ينفقون في السراء دا کسان دي چې خرج کوي په خوشحالي کې وادي دی خو الله خبره یاد ده بل خوشحالي ده خو الله یاد ده الله نه والضراء په تکلیف کې سختی ده او کنه غربت ته خوشحالي ده لګي دی او کډيري دي یو ده او یو کروڑ دي خدای الله بلاره کې خرج کوي ده الله بلاره کې خرج کوي اول کاظمین الغیظ د سکون کې د غصې دا رحم خبره ده موږ کې نشته غصه مګه وېسکا غصه د سکون کې د غصې ده والعافین عن الناس او ما فی کوي خلق ته د دې واقع بیانو ته کویږي والله يحب المحسنين المن کوي کی کوم کو سره د څلور کارونه بیان شول هغه دا یو واقع ده سفیان صوفی باندې کې دا او د امام حسن په هر ځای باندې کې چې دا یو واقع ده د هغه وینځي او واچولې داسي دا په دې توي شو د لون شو نو دا ډېر غوسه شو د خپل وینځي ته نو دا ویني د قران نه خبره موږ په شان کې خونه چې سره د تبرک د پاره وستو کې مونږ په بخل نو خبره وا نو خبر شو ډېر زیات چې دا ډېر غوسه شو دغه جنا مالکو نو هغه ته فورن د آیات وایي دا کوم چې تاسو اورئ چې والکاظمین الغیظ مومن خود غصه کوي کوي د غصه نو چې دا وره دغه خاموش غصه ونه چې الله وایي متقی صفات ده نو د غصه پرې خدا نو دې پوه شو چې سړي باندې خبري اثر وکړ نو دویم ټکی ورته وایي والعافین عن الناس یعنی غصه په دې اوس کړه اوس ته معافي مو کما وکړه لکه سورې بقره په اخر کې موږ وایو واعف عنا یعنی سره دا نه چې موږ به زمونږ عفو کوم د پرې ده چې سره دې ولې نو سزا نه ورکړي خو پرې نیولې خو دې نه پرې ده نو مطلب دا دی چې ځنه د خبره مو بسه نه غوړې زما مې کړی دغه د قرآن خبره معلومه شو نو دې پوه شو چې سړی باندې نور اثر وشو والله يحب المحسنين علمنا كون کې د نیکانو سره احسان کوونکو سره نو هغه مسکای شو اذا اساده نکړي یعنی ګوره په یو آیت په نیمه یې باندې وسکه مې پرې بدلا معاف مې کړې اضافي احسان کوم اړو پرې دا ګوره دا تاسو داسې کوئ نمبر 1 والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم شکل د ګناهو شي معافي غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزانه صلی او یا کرته الله نه معافي غواړي نو تاسو الله نه معافي غواړي او دمانه شیطان دومره خپجو چې بدعت ایجاد هم دې آیت نه کړی دی چې ګناه هم کوي په دغه ورته نه لګي چې ګناه کوم دا چې د بدعت موضوع باندې تاسو کوی کوم نو تاسو استغفار کوئ خامخا دا پنځم کار شو ومن يغفر الذنوب الا الله څوک چې ګناهونه به معاف کړي الله به معاف کوي او په خپل ګناه باندې په زیرو په هدرینو باندې اړه کوي د ایمان نو الله فرمایي دې پر جنتونه دي دا پنځه خبرې تقریبا شپږ خبرې په دې آیات کې شوي تاسو داسې کوئ
مال ورکوي ضروري چې رکونه دي یو په وری نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومي یو کجوري په مزدوري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کړی دي تبوک په جنگ کې او هغه د وحد نه زیات یو کجوري باندې کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ورکوا خوشحالي کې ورکوا خفګان کې ورکوا غصه کا معافي کوا احسان کوا او چې ګناه نه وشي معافي غواړه بل عاجزي کوا نګيګا سورہ لقمان کې فرمایي الله تعالی چې کبیر نیک شي غرونه نشي اوچتېدلې او کبیر درونه خپلوي زمکه نشي شلولې نو نګيږي الله فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د رحمان بندگان یعنی د عبادت کوونکي خو بس مکه نرم چالزي نرم سا نګيګا ما داسي اوچتېګا ما کبرجن د الله نه یو دا تاسو د کله تاسو په دې یو عمل وکړئ تاسو د کله اسم الحمدلله ډیر خره خو نور به خپل شي بل دعا کوي خپل لپاره خپل دعاګانو کې خپل ملګری دوستان عزیزان خپلوان دا ټول یاد ساتي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بل مسلمان دعا دا قبليږي لکه ته ما لپاره دعا کوي زه تا لپاره ته دې لپاره دا دې لپاره دا په دعاګانو کې ستاسو دعا دا په زړه کې اثر کوي تا لپاره او الله یې قبلي هغه دعا دا هغه دعا لپاره او بیا معاشره ورسره خوږه شي خپل خبره مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرشتہ مقرر راځي دې لپاره او ورته وایي چې دغه چې تا هغه لپاره وختل الله تا تم درکې بل خبره ډیره ضروري منافقت مکوئ او منافقت کې څلور خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتلی تاسو ته معلومي دي یو دروغ مو وایي دویم وعده خلافی مکوئ دریم امانت کې خیانت مکوئ څلورم کنځلې مکوئ کنځلې دا تاسو ریکارډ نه وایي یا دا اوس دنیا اخیری خبر یاد ساتئ بل دوکه ورکوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غش چا چې دوکه وکړه سره زمونږ نه دینا خپګي ونه خبره معافي غواړم دا ریډي ولا تاسو تاسو ریډي ولا معلوم نه چې خراب مرتي بره یې خي لاندې خي امغه بګي غواړو او چې راځي نه پیسې راوړسو ورته ورکوم اول بګي ګور چې کوم ډیر ځوان نو چې ولا ورکو حالات کې نه موږ دا د کپړې ته ورو ته ورکو خدا بد ابل ته خو بد ته خو اوندا یې حل شي دا خو لغت خبرې دي د پنځور کو د پلاستیک ګلاس په څلور په دې باندې تړو په څلور په دې باندې تړو چې تاسو پټ نه کی او دا مسلمان دی مسلمان بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بل دسترخوان کولاو کوي خپل دسترخوان کولاو کوي سوره مدثر کې الله فرمایي دا یو توي بیان کړی دی جهنمی پختنه ته کوي چې درته راوستي وای ما مونږ نکاو او مسکینانو ته مې روټي نه ورکوله دسترخوان ما بندوي کلی کې محلې کې غریبانو ته مزدورانو ته جماعت کې طالبانو ته هیڅوک نشته د خان در سره ورته ورکوه دا الله د پاره دې په نه خان ته ګوري یو خطرناک خبره کوي چې خان نشته دی معافي غواړم زموږ جنازې د سود دی کوي موږ کومه چې جنازه کوو دا سود کوو څنګه سود کوو تاسو جنازې ته لاړ شئ د چا چې جنازه وي هغه ځان خایي کنه خایي ولی ولی کوي نو دا ته الله تعالی ولی کله ځان خایي او چې زی کور کې خزر است څه وای جنازې ته د دا جنازې ته څوک ناراضي دې ورزو کنه نو سود نو څه دی وای او سود نو څه دی وای دې لپاره چې چا به ما جنازې ته راشي نو ته وړو الله رضا لپاره تلې دی او الله نه جاء اجر وارده نو داسې نکینا الله رضا لپاره بهر حال د موږ ټول داسې او ویم سلام عام کوي کور نه چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شوم تکو انس رضی الله عنه فرمایي الکو و یو ورمار د ولې شاته پښما ما ویل نن به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کېږم چې زه اول سلام کوم نو ولې نه راځي پټو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو نو د एकदम وروته رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې زه مخکې شم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نو السلام علیکم دومره سلام عام کې د سره مینه زیاتېږي تعلق زیاتېږي او دا صرف وینا نه وینا باندې خو اصل کوي صحابه کرام په اصل بازار ته وتل یو بل سلام لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شیونه خو دې چې دا مینه زیاتې هغه یو سلام دی او یو تحفه ده تحفه لپاره ضروري چې ګټي بندلې ما غوډه ته تاسو په خکړې دی بل ته واسطه تا جواره پکړې دی بل ته واسطه
تا کور کې بل شي اسی چې د پخلو وایي دا چې واسو شاید چې ستاسو یو بل چیز د ضرورت یو دا په بده نشته هغه ویل نشي هغه دا ترسته نو دا د معاشره हम तो करेंगे तोहफे हम तो करेंगे दा अल्लाह दे उनका सुबह बाजी पूरी के अल्लाह ताला दे अमल को तौफीक राखी देर ज्यादा जमुगा मुआशरा जमुगा आशान ते नजर संग चे अल्लाह मुंगा पैदा करी कम चे जमुगा मकाम अदा रखड़े दे कम चे दरजा लम तरा करे दा दे वकरे आखिर के यो हदीस दे दे पारवाय मा संग चे कारी से इब्तिदा की वली चे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वली चे अज़्ज़न अल्लाह मुंगा मज़स्करी अल्लाह ताला बिल कुरान यो गवात की बिल इस्लाम मुंगा तासो अल्लाह को कुरान इज्जत मत करी مونږ تاسو خلک په اسلام معزز کړیو مونږ دی ولې نور خلکو وانتیو پکار دي چې مونږ دی نو پکار دي چې زمونږ د اخلاق زمونږ د کردار دا د بل لپاره نمونه چې هغه وګوري چې واقعي سره چې دا حدیث دی یا دا غیر مخالف دی یا موږ مسلمانان یو هیڅ نه یو نور دا مسلمان دی دته مسلمان وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت کې ټول نه بهترین دعوت چې کوم هغه د اخلاق هغه د اخلاق او هغه د اخلاق چې هغه سره خلق د بهترین دعوت وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله